أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سورة نساء آيات نمبر 14. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تاسو د الله تعالی عبادت وکړي ولا تشركوا به شيئا او تاسو شریک مگر زوی د الله سبحانه وتعالى سره شيئا هیڅ شي. وبالوالدين احسانا او د مور پلار سره احسان وکړي. وبذي القربى او د دوستانو قریبانو سره احسان وکړي. والیتامى او یتیمانو سره. والمساکین او مساکینو سره. والجار ذي القربى او د امسایگانو سره چې قرابت هم وي. والجار الجنب او د څنګ د امسای سره. والصاحب بالجنب او د ملګری سره د څنګ. وابن السبيل او مسافر سره. وما ملكت ايمانكم او هغه چې ستاسو راسته لاسونه مالکان. ان الله یقینا الله سبحانه وتعالى لا يحب نخشي من كان مختالا من هغه څوک کان چې وي مختالا متکبر فخورا فخر کوونک. د دې آیات د مخکې آیات سره ربط او مناسبت دادي چې د شروع څخه د سورة النساء د حقوقو په ارتباط باندې بحث روان دی. نو مخکې څو قسم حقوق بیان شو، نو دا روان آیاتونه هم د حقوقو مربوط دي. نو په ابتدا کې الله تعالی د خپل حقوقو یادونه کوي چې دا الله تعالی پر خپل بنده باندې حق دادي چې دا بنده د خپل رب عبادت وکړي او د الله سبحانه وتعالى سره څوک شریک نه کړي. نو الله فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله تاسو د الله تعالی عبادت وکړي. د الله تعالی عبادت چې وکړي مطلب دا چې توحید اختیار کړي. ولا تشركوا او تاسو شریک مجوړوي به دغه الله عز وجل سره شيئا هیڅ شي. د الله نه غیر د الله سره مشرک کوي. عام خبره ده کدا غیر انسان وي او که غیر د انسان. عام خبره ده که انسان کی ولی وي، پیر وي، پیغمبر وي یا بل څوک وي. او غیر د انسان کی بیا عام خبره ده که ملک وي او که جین وي او که جمادات و نباتات وي که حیوانات. و عبادت کی د الله سره مشرک کوي. عبادت یوازې د الله تعالی کوي. او بل دا چې د الله تعالی کوم صفات الله لره ثابت دي، د الله تعالی په صفاتو کې مخلوق مشرک کوي. هر څوک چې او مو په اعتقاد کې، مو په عبادت کې، مو په صفاتو کې او مو په اعتقاد کې په هیڅ کې لا هم د الله تعالی سره څوک مشرک کوي. وبالوالدین احسانا او وبالوالدین او دوم حق دادی چې د مور پلار دی. وبالوالدین احسانا د مور پلار سره احسان کوي. وبالوالدین احسانا په دوم نمبر کې بیا د مور پلار حقوق بیان کړ. د دې مبارک آیات په شروع کې د الله سبحانه وتعالى د توحید یادونه په دې ارتباط وسوه چې د ټولو اعمالو د کولو او د ټولو مناهیو څخه د منع یوازنی محرک او باعث هغه د الله تعالی پر ذات صحیح عقیده او یقین. کله کوم چا پر خپل رب عقیده وي، یقین وي، نو هغه د ټولو نواهیو څخه قبیح اعمال څخه ځان ګوري او ټولو مأموراتو باندې عمل کوي. کدا نه نو بیا یو انسان د ګناهونو نه ځان نشي ساتلی. ځکه نو په شروع کې د الله تعالی د عبادت او د توحید خبره وکړه او په دوم نمبر کې د مور پلار د احسان یادونه وکړه. وجه د دې دا ده چې اصل کې خو تر ټولو لوی منعم الله سبحانه وتعالى دی چې پر بنده انعامات کړي.
لیکن ظاهری اسبابو کې به تر ټولو قریب سبب او نږدې سبب هغه مور پلار دی چې پر اولاد احسان او اکرام کړي. ځکه دا هغه مور پلار د اولاد د ځواني باعث الله ګرځولي او د تربیت یې کړي. نو د الله تعالی د حقوقو څورسته د مور پلار د حقوقو یادونه تقریبا د قران کریم ترتیب داسې دی. په نورو ځایو کې هم د الله تعالی د حقوقو ورسته د مور پلار حقوق یادي، ولې چې د دې مرتبه ډېره لوړه ده. د الله تعالی څخه ورسته پر بنده باندې چې زیات انعام او احسان یې کړي هغه مور پلار کړي. حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه وایي ما ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لس وصیت وکړ. په دې لس وصیتو کې یو خبره دا راته وکړه چې معاذ د خدای عز وجل سره څوک مشرک کوه، ولو حرقت او قتلت، ولو کته قتل کړل سي یا وسوځول سي، او په روایت کې راځي ولو صلیبت کته وزړول سي، بیا هم د خدای عز وجل سره هیڅوک شریک مګرځه. او بل دا راته ویل چې د مور پلار نافرمانی وکړه، ځکه د مور پلار نافرمانی چې څوک کوي د الله تعالی د عذاب مستحق ګرځي. د مور پلار د نافرمانی نه ځان وګور. او بل دا راته ویل چې پر پاکلمونو ښځو باندې تهمت مه لګوه، او د جهاد په میدان کې دشمن ته شا مه ورګرځوه، شراب مه څښه، او لمونځ د وخت څه مه قضا کوه. نور یې څه وصایا راته وکړه. یو حدیث کې راځي یو صحابي دی، هغه وایي چې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملګری وم. وایي پیغمبر علیه السلام راته وویل چې ته په دې پوهېږې چې د الله تعالی پر دې خپلو مخلوقاتو څه حق دی؟ والما ورته الله او د الله رسول ښه پوهېږي. وایي دا راته وفرمایل چې د الله تعالی پر خپلو بندګانو دا حق دی چې بندګان د الله سره څوک شریک نه، او د الله عز وجل د احکامو پابندي وکړي، عبادت یې وکړي. او دا باندې پوهېږي چې بندګانو بیا پر الله تعالی باندې څه حق دی، د الله تعالی د فضل او د کرم په وجه، نه دا چې پر الله تعالی باندې د بندګانو پور او قرض دی. بل ما ورته الله تعالی د الله رسول په دې باندې ښه پوهېږي. وایي بیا یې راته وویل چې د بندګانو پر الله تعالی باندې حق د الله تعالی د فضل او کرم په وجه باندې چې د الله تعالی پر دې بندگانو خپل کرم او احسان کوي چې د دوی یو حق پر ځان باندې ایږدي. که څه بندگان د دې حق نه لري چې پر الله تعالی باندې کوم شی کړي، هغه دا دی که کوم بنده د الله تعالی سره شرک ونه کوي نو الله تعالی به عذاب نه ورکوي، یعنی جنت ته به داخلي. دا بیا د بنده حق دی پر الله تعالی باندې. یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، چې د الله سبحانه و تعالی رضا دا د مور پلار پر رضا کې ده، او د الله تعالی نافرمانی ناراضتیا دا د مور پلار په ناراضتیا کې. مطلب دا چې د مور پلار خورا زیات حق دی، او عظمت یې یوازې د دې ځای څخه وفهموي چې الله تعالی په قران کریم کې ډیرو ځایو کې د خپل حقوقو څخه وروسته په دوم نمبر کې د مور پلار حقوق یادي. مطلب دا چې د الله سبحانه و تعالی څخه وروسته په کائناتو کې زیات احسان کوونکی د یو انسان سره د هغه مور پلار، او یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه احسان هم تر هر چا زیات دی. نو بالوالدین احسانا وبذل قربا، او دریم نمبر کې به تاسو احسان کوئ بذل قربا د قریبانو سره چې تاسو دوستان وي، رشتہ دار مو وي، دا وی سره احسان کوئ. والیتاما څلورم نمبر کې یتیمانو سره، والمساکین پنځم نمبر مساکینو سره، وجاری ذل قربا، وجاری او مسایا دا سیا مسایا ذل قربا چې د قرابت خاوند دي، یعنی تاسو د هغه مسایا سره احسان کوئ چې هغه تاسو سره قریب هم وي. د جاری ذل قربا په ارتباط باندې مفسرین څو اقوال را نقل کړي دي د صحابه کرام چې د دې څخه مراد دي، خو چون کې د قران کریم الفاظ د ټولو احتمال درلودلای شي نو ټولي معناوي مراد دي. د جاری ذل قربا یو ترجمه دا ده چې د دې څخه مراد قریب او مساعد، چې تاسو سره نږدې وي، دیوال په دیوال وي، در په دیوال مساعد وي،
دا سره احسان کوه. دوهم قول دا دی چې د جار ذی القربا څخه مراد هغه مسایه دی چې مسلمان وي او د جار الجنوب څخه مراد هغه مسایه دی چې مسلمان نه وي. مطلب دا د دواړو سره احسان کوه. دریم قول دا دی چې د جار ذی القربا څخه مراد هغه مسایه دی چې هم یا مسایه وي هم د قریب وي او د جار الجنوب څخه مراد هغه مسایه دی چې یوازې مسایتوب ولري او سره قرابت سره ونه لري. خدا درې سره قول مراد دی شي. وجار ذی القربا او مسایه داسې مسایه چې د خپلوي قرابت سره ولري او یا دی پرڅنګ باندې وي او یا مسلمان وي. وجار الجنوب او مسایه الجنوب پرڅنګ باندې یا دا چې فقط مازه دی پرڅنګ وي در چلیری وي د سره در په دیوال نه وي یا مطلق مسایه دی قریب دی نه وي او یا کافر وي. خو بیا هم د مسایتو په وجه احسان سره کول ضروری دی. نو پنځم نمبر مساکین سولا او شپږم نمبر جار ذی القربا اوم نمبر جار الجنوب. وجار الجنوب او مسایه الجنوب چې پرڅنګ باندې وي یعنی پردیا مسایه. وصاحب بالجنب او صاحب ملګری بالجنب پرڅنګ باندې. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې جبرائیل علیه السلام دوامدار ما ته راتلی او د مسایه په ارتباط خبر راته کول تر داسې اندازې چې آخر ما ته دا یقین سو چې کېدلای شي مسایه بز ما سره په میراث کې شریک شي. یعنی دومره لوړه درجه به د مسایه پیدا کی لکه یو قریب چې پر خپل قریبانو باندې خپل درجه لري په شریعت کې نو دا مسایه به داسې درجه پیدا کی. او بل حدیث کې راځي چې هغه کس مؤمن نه دی لا ایمان لمن لا یأمن جاره بوائقه. هغه کس لره ایمان نشته چې د پرڅنګ د امسایا د څه په امن نه د څه په اطمینان نه. نو وجار ذی القربا وجار الجنوب وصاحب بالجنب وصاحب او ملګری بالجنب پرڅنګ باندې یعنی ستاسو څنګه ملګری د دې پرتابانی احسان دی حقوق ای دی او تباید سره احسان وکي. برابر خبره ده کدا ستاسو څنګه ملګری په دوامدار توګه ستاسو څنګه ملګری لکه په اوږده سفر کې سره ملګری یاست او یا په کومه درسګاه او په درس کې سره شریکان یاست د بسته کال یا د کال د اکثره مودې په وخت کې څنګه پر څنګه سره ناست یاست او یا عارضی رفاقت وی اتفاقا په کوم مجلس کې سره کښینی یا د لږ وخت لپاره په کوم موټر کې سفر سره کوي نو دغه ملګری هم پر تا حق دی باید دغه حقوق ادا کړي احسان سره وکړي. د دې حقوق ډیر دي او موږ په دې کې زیات غفلت کوو. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې د حقوق څخه یو حق دی کستا پر څنګه باندې په موټر کې کوم ملګری او یا ریل ګاډي کې وي یا تیارې کې وي یا کوم بل شي کې سفر کوي نو دا ضروری ده چې داغه مخ ته سیګریټ ونه څکه. دا ضروری ده چې داغه مخ ته نسوار ونه کې ځکه کېدای شي هغه په دې په تکلیف کیږي او یا به هغه په دې باندې مریضي ورته پیښیږي نو د دې څخه ځان ساتل پکار. ځکه ځینو کسانو باندې دا سیګریټ ډیر بد لګي. زه خپل د سیګریټ سره دومره حساسیت لرم چې ډیر لري وسکیږي ما پر سرم درد کیږي او ځینې فازابېږم هم. نو دې ته توجه پکار او ځینې خدای بندگان تر دې لا تجاوز کوي هغه د چرسو سیګریټي مغل ته درته ډک کی بس کوي او بلدا شي دا وی مخته نسوار ولکه کچيري هغوی د دې شي سره بلد نه وي او که بلد وي هم بل دا خبره ورته وسی چې زنه سوار کوم تاسو سره خو به څه پریشانی نه وي او دا چې دونه ځای ولني شي چې د دوه کسانو ځای دی نه ولي او یادا کبل ملګری ستاسو څنګه تناس په څنګه ته بل ملګری په داسې جبه ونه ژغېږي چې ستاسو ملګری دا فکر وکي چې دا لکه چې په ما کې ژغېږي او یاد مثال په توګه نور دوه کسان وي خپل تر مابین دراز خبرې کوي په کومه بل جبه باندې او ته په هغه جبه پوهېږې نو دی نو ای خبر چې ته په دې پوهېږې دا پر تا لازمي ده دوی ته بوایي چې زه په دې جبه پوهېږم که تاسو دراز خبرې کوي نو یا به زه ولاړ سم یا یې مکوي اوس که چیرې وایي یو سړي دا چم وکړي نو دغه کس نمام دی چې غلګر دی
او دا غوږ نیونکی دی دا سخته ګناه ده د دې څخه ځان ساتل پکار یا د مثال په توګه یو سړی ځان پر خوب اچولی دوه ملګری ګډ وي یو دراز خبره کوي د ځان پر خوب ورته اچولی دا هغوی په ذهن کې دا ورکړي چې زه خو بیده یم لیکن خبرې ټولې اوري دا د حرامې دي چې د بل خبرې اوري الله تعالی خو په دې علم لري نو دی به وایي چې ما ته خوب نه دی راغلی یا به ولاړېږي او ځای به ډېر نه نیسي ځینې د الله بندګان سخت زیات دا حقوق تلفي دغه رقم موټروان عموما د سواریانو حق تلفي دا سروزو دا د ډمانو پیتې دا ور اچي او د چا دانی خوشي دوی دا ور اچي هغه په ګناه کې مبتلا کی خپل په ګناه کې مبتلا یا داغه سي د تقریر یا د تلاوت پتا هم دا په هغه صورت کې باید ورواچول سي کده دغه سواریانو خوشو ځکه کېدای شي ځینې کسان مریضان وي پر هغوی بوج کیږي او ځینې کسان یې نشي اورېدلی او یا ځینو کسانو باندې دا خبرې بدې لګېږي نو هم د هغوی باید خیال وساتل شي دغه رقم مثلا دوه ملګري دي دوه طالبان دي په درسګاه کې دي یا په یو تعلیمي مرکز کې څنګ پر څنګ دي یو پر بل حقوق ستا باید یو د بل د حقوقو درناوی وکړي نو اسلام دغه دین نوم دی وصاحبي بالجنب وابن السبيل او مسافر کستا مهمان وي او کستا مهمان نه وي هغه پرتا باندې حق لري د الله تعالی بنده دی باید کرام او احسان سره وسی وما ملکت ايمانکم او هغه چې تاسو راستلا سونه مالکان وي په شرعي ملکیت باندې د شرعي ملکیت کې د ځکه وسره لګوو چې ځینې کسان د اوسنی خادمان دام د غلامانو په حیث بولي دا غلامان نه دي شرعاً نو کوم خلک چې ستاسو تر لاس لاندې وي شرعاً غلامان منځي نو دا غوي سره احسان کول ضروری دي یعنی څومره چې دا غوي تنخواه ده پر وخت یې تنخواه ورکې په تنخواه کې ځند ونه کې او بل دا چې د دې تر وس بالا بود بوجر باندې کښې نږدې او تکبرانه چلند سره ونه کې او یا بل په خبرو کې داسې لغاز او ضرر ورته ونه رسي چې دا وې زړه ماچ دا ورنګه کستا سره څوک خادم وي په دکان کې په دفتر کې په مارکیټ کې نو پر هغه باندې پرتا باندې دا ضروری ده چې دا سره به احسان کې داغه تر وس بالا بود بوج بنه پرېږدي تنخواه پر وخت ورکوي او یا دې تورته کلمات به د محبت او د آرام او د سکون سره وایي ان الله یقینا الله عز وجل لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله عز وجل چې دی لا يحب نخشوي من هغه څوک کان چې وي مختالا متکبرا فخورا فخر کوونکی وای مختال هغه کس توای چې د چال او چلن څخه د تک او کردار څخه د تکبر انداز معلومیږي او فخور هغه توای چې په خپل باندې د فخر خبرې کوي او یا د دې برعکس ترجمه ده نو الله تعالی په دې باندې علم لري یعنی په دغه ترتیب کې تاسو ټول یو د بل حقوقو درناوی وکړئ نو کوم څوک چې دغه کارو ارتکاب کوي د مثال په توګه دغه ټول حقوقو درناوی نه کوي یا انفرادن یا اجتماعا نو د هغوی په حالت کې تاسو د الله تعالی دا فرمان واوري چې ان الله یقینا الله عز وجل لا يحب نخشوي من هغه څوک کان چې وي مختالن فخورا کبرجن او فخر کوونکی دا کس الله تعالی نه خوشي پر روانو آیاتو کې الله سبحانه و تعالی د باز هغه خلکو چې بد صفات پکشي کې دا هغه بد صفاتو یادونه کوي هغه دا په بیان القرآن کې مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلي دي چې کوم خلک د نور حقوق نه ادا کوي نه د الله تعالی حقوق ادا کوي او نه د مخلوق حقوق ادا کوي د دې مختلف اسباب وي مختلف محرکات وي نو د دوه اسباب څخه ځینې اسباب وایداوي چې د چا په مزاج کې تکبر وي دا متکبر سړی عموما دا د نور حقوق نه ادا کوي ځکه نور خلک د په نظر حقیر معلومي او دوم دا چې د ځینو کسانو په طبيعت کې بیا بخل غالب وي که سړی بخیل وو نو دام د چا حقوق نشي ادا کوله ځکه د ځینو خلکو حقوق د مال په مصرف پورې مربوط وي نو دای بخیل وي دا کار نه کوي او ځینې اسباب به وایداوي چې
یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت عقیده نه لري، د هغه احکامات د چنداني معلومیږي نه او د قدر نه لري، د هغه د طرفه چې کوم فرمانونه راغلي پر کولې د ثواب خبري، پر نه کولې د عذاب خبري، د په ذهن کې چنداني اهمیت نه لري. که اعتقاد نه درلودي خو کفر دی، او که اهمیت نه درلودي نو هم کبیره ګناه ده چې انسان کفر ته رسي. العیاذ بالله. او څلورمه وجه دا ده وایي چې کله سړی دغه د خلکو حقوق نه ادا کوي، وایي عادت یې د نمایش او د نام او د نمود، یعنی په هغه ځای کې کچيري د نوم شکېدی او ریا میا راتلل او خلکو په یو شنه امور ته ویل، ولو که هغه ځای د مال د مصرف نه دی به مال مصرفي. لکه نن ورځ چې موږ او تاسو په ودونو کې دي، دا د ودو مصارف ټول د ریا د فارغ په دې کې به زوم ان شاء الله یو زره ثواب نه، که څوک د ثواب عقیده ورته ولري ځون کې دای شي چې د دې برکت سزا الله ورکړي چې د ګناکار څنګه د ثواب پنيت کوي. د ازمر د ودونو تقریبا ترتیب داسي د الله تعالی په دین د 1 روپۍ همت نشي کولای چې مصرف وکړي، لیکن کله چې د نشو د نما او د ریا خبره راشي بیا به ته وګورې چې په ودونو کې څومره زیاتې پیسې مصرفي شي او پراغه سربېره ډمانې مراوستري شکلیم د صوفي جوړ کړي، د عوام د صوفي غیرت کی او یاد د نمایش او د نما لپاره دا کار کوي چې کم ځای کې حق نه دی الته مال مصرفي، او که یو ځای به حق او چې مال مصرف کی او په هغه ځای کې بیا دی مال نه مصرفي ځکه چې الته بیا ریا ناراضي. نو بل وجه وای دای انځمه وجه دای چې ځینی وخت یو سړی دا کار نه کوي، هغه د الله تعالی پر ذات عقیده نه لري، یعنی د دې مال پر مصرفولو باندې او د خدای عزوجل د طرف پر دې امر عقیده نه لري. او شپږمه وجه دای چې ځینی وخت به یو څوک د قیامت عقیده نه لري، نو دا ټول هغه اسباب دي چې انسان دغه احکام او د حقوقو د ادايین نه راګرځي. پر روانو آیاتو کې الله تعالی د دغه اسباب مذمت بیانې، د دغه اسباب بدی بیانې چې دغه شان څخه ځان ګوري، کدا شان در پکشي کیو نو بیا تاسو حقوق نسی ادا کولای. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو کول راخستی دی ابن کثیر رحمه الله چې مدینه منوره کې يهودانو کې دا طبيعت چې یو مال هم نه مصرفاوه، بخل یې کاوه، او بل داو چې علم یې پټاوه. نو د علم نه مصرفول هم بخل دی او د مال نه مصرفول دا هم بخل دی، او دا ډیر بد صفات دي. نو الله تعالی اوس د دې آیاتو کې د دې یادونه کوي چې الذين يبخلون، هغه کسان چې هغه بخل کوي، ويأمرون الناس بالبخل، او امر کوي خلق بالبخل په بخل باندې، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ويكتمون او پټوي ما هغه آتاهم الله چې الله تعالی غوي تور کړی من فضله د خپل فضل. وعتدنا للكافرين عذابا مهينا، او موږ تیار کړی دی للکافرین کافرانو لره عذابا مهینا سپکونکی عذاب. ان الذين يقيننا کسان يبخلون چاوی بخل کی، ويأمرون الناس او مرکوی خلق بالبخل په بخل باندې، یعنی خلق په بخل امر کوي. عام خبره ده که په ژبه باندې خلکو ته دا خبره کوي چې بخل کوي، او یا د کردار کړو وړو څخه داسې اعمال صادریږي چې نور خلق دته وګوري هغه د څه دا تعلیم حاصل کی، نو دا امر بالبخل دی. ويكتمون ما آتاهم الله، او پټوي هغه چې الله تعالی ورکړي وي من فضله د خپل فضل نه، یعنی دا عام خبره ده چې دوی هغه څه پټوي چې الله تعالی پر دوی خپل فضل کړي. نو فضل دا دی چې مال الله تعالی ورکړي نو دوی مال پټوي، او یادا چې الله تعالی د علم ورکړي نو دوی علم پټوي، یعنی د مال او دا غرنګ علم دا دواړه پکې داخل شو. د دې دواړو پټول منع دي. مال ځکه پټوي چې بیا د څخه اهل حقوق توقع ونکړي چې دای خو مالدار دی، دا هغه بیا ضرورت دی، هغه بیا قرض نه غواړي یا یو بل ضرورت نه پوره کول غواړي، نو دای به مال پټوي په دې خاطر باندې. یعنی د پنیت د حفاظت د مال پټول منع نه دي چې مصلحت کې پکې د مال حفاظت وي، د دشمنانو یا د غلو څخه پټول غرض ودا نه دی منع. په دې نیت باندې د مال پټول وی چې اهل حقوق بیا مطالبه رسونه کی نو دا بیا منع. او یا علم دین پټي لکه يهودو چې د پیغمبر علی السلام په ارتباط کوم حدیث و
او کوم معلومات او اخبار و دا یې پټوله، نو په دې کې عام خبره رااله چې بخل په علم او بخل په مال دواړو کې داخل شو. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا او موږ تیار کړی دی للکافرین کافرانو لره عذابا مهینا سپکونکی عذاب. نو د نعمت پټول ک نعمت د مال وی او ک نعمت د رسالت وی د دې پټول دا کفران د نعمت دی. او الله فرمایي موږ کو کافرانو لره یعنی د شکر زمونکرینو لره کاغه د رسالت څخه انکار کوي نو دا خو کافران دي عقیدتن او عملا. او یا د مال په پټولو کې عقیده خو لري د الله تعالی د ذات، لیکن مال باندې عمل نه کوي چې مال د الله فلار کې مصرف د دې د فارس فکون کې عذاب دی. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس والذین کسان ينفقون چې نفقه کوي اموالهم خپل مالونه رئاء الناس د شودل د پاره الناس وخلقته ولا يؤمنون بالله او ایمان نه لري په الله باندې ایمان نه راوړي ولا بالیوم الاخر او نه د آخرت په ورځ باندې. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن اغسوك يكن الشيطان چې وی دي شیطان له اغلر قرینا ملګری فساء ډیر بد دی دا شیطان قرینا د ملګرتیا په اعتبار باندې. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس کسان چې مصرفوي خپل مالونه رئاء الناس خلقو ته د ورشودلو د پاره ولا يؤمنون بالله فالله تعالی باندې ایمان نه لري، یعنی دا هغوی به هم دغه حال وي چې دا هغوی د پاره سپکون کې عذاب وي. یعنی دا مبتدا د خبر محذوف دی، یعنی حالهم كحال کفرتی لهم عذاب مهین. ولا يؤمنون بالآخرة او ایمان نلري ولا بالیوم الاخر او نه د آخرت په ورځ باندې. او اصل خبره دا ده چې یو سړی ولی دغه بد صفات کوي. الله فرمایي د دې وجه دا ده چې شیطان سره ملګری شي او چا سره شیطان ملګری شي نو دا ډیر بد ملګری دی. ومن يكن الشيطان له قرينا او هغه څوک چې شیطان له اغلر قرینا ملګری مگر د مذکوره خلق سره دا ولی کیږي ځکه شیطان ملګری فساء قرینا نو دا ډیر بد دی دا شیطان قرینا د ملګرتیا په اعتبار. دا سی بدی مشورې باور کی چې د لپاره سخت په ضرر تمام سي د آخرت او د دنیا خذلان او نقصان بخشراسي. صدق الله.